سلامونه ګرانو کتونکو علیزه چې اوس زوها دا جینۍ نه الګ جوړ شو ولد شبیر جان دا په غنی خان روډ مړوندې پل سره خوا کې امیر خان کلی لس ورځې وړاندې د الله پاک وحدانیت او د الله قدرتونه او د الله تعالی موجودګي چې سم کوي نو هغه بر رب کوي انسان هیڅ څیز نه دی د جینۍ نه الګ جوړولی شي د الګ نه جینۍ جوړولی شي د بوډا نه ځوان جوړولی شي ځوان نه بوډا جوړولی شي انسان ته د خپل ځان پته کله ولګېدي چې کله عمرې له ځي او دې کم ټایم کې جامې دا د وجود نه لرې کړي او احرام وتړي نو دغه ټایم کې انسان چې ځان ته وګوري نو د چې دا دومره لوی لوی راغستې وي که نه چې زه یم ټوپک یم را سرې دي تعلق مې م دی پی ایم پېژنم ایم این ایم پېژنم وزیر اعلی م پېژنم آی جي پي ډي آی جي د هر څه پېژنم دغه ټایم کې ته پته ولګي چې زه یم څه شي بیا چې کله دغه پاک ځای ته لاړ شي او په دې طواف کې تاویږي نو د نه بچي ښځه رونه کاروبار د هر څه هېر وي ولې دغه ټایم کې د الله موجودګي او د الله قدرتونه او د حضور پاک صلی الله علیه و آله وسلم هغه ستړی د دین دپاره دا په نظر راځي بهرحال ګرانو کتونکو دا کوم تصویر چې تاسو وینئ په دې باندې خبره ترې کوو چې د نن نه لس ورځې وړاندې د شپې قریبا 1 بجه یکدم علیزه ته درد محسوس شو او ټول راغونډ شو او د هغې نفس چې کوم دی نو پته ولګېده چې علیزه د جینۍ نه الګ شو او وروستو نوم یې وله زوها کېښو د والد صاحب نوم یې بشیر خان دی نه اپریشن او نه څه نور تکالیف قدرتي صورت او والله چې څه کوي نو هغه په دغه زوها الګ کې دې وخت کې په نظر راځي علیزه په اتمانزو سکول کې سبق وی او د سپورټس یو لوبغاړی هم وه سپورټس سره یې ډېره زیاته مینه وه ټینس کې فټبال کې اوس دې وخت کې تعلیم هم هغه جاري ساتي اگزام به هم ورکوي خو دا لس ورځې ټول خاندان په دې ټینشن کې دی چې څوک ځي له ماته وښایه څوک وایي ماته وښایه څوک وایي زه ګورم بیا د لرو لرو ځینو نه دا یوټیوبران او فیسبوکیان ډالرو والا هغه رامات دي هغوی چې یاره دا څه دي نو په دې وجه باندې هغوی د میډیا نه ډډه کوي او وایي چې یاره دا داسې موږ نه شو کولی نو خو کوم خلک زما دا ویلاغ خو هم ګوري هغوی وایي چې یاره موږ به ورسره ویډیو کوو موږ به ورشو نو هغوی ته به زه دغه زما یو خبرې چې یاره تکلیف مه کوئ هغوی پې خفه کېږي هغوی وایي دا لس ورځې چې کوم دی نو بس یو خلک را روان دي او راتګ هم پکار دی وجه دا ده چې د الله پاک قدرتونه خلک سیکي او د دې نه عبرت ترلاسه کړي ځکه چې زموږ مثال د ړانده او د کڼو دی او بل موږ کلمه ویلې ده خو موږ وایي مړه بس د مرګ نه پس په حساب کتاب کوو که نه او د مرګ نه پس چې کوم دی نو دوزخ چا لیدلی ده او د مرګ نه پس حساب کتاب چېرته کوي نو الله پاک انسان ته په دې دنیا ښیي او دغه شانتې داسې یو شمېر واقعات مخې ته رالل چې دا جینۍ نه الګ شوې دی د الګ نه جینۍ شوې ده ډېرو خلکو ځان له اپریشن یې کړي دي خو دا بالکل نیچرلي قدرتي چې دې کې نه اپریشن نه داسې سوچ د دغه سړي چې کوم دی نو 2 زامن و 2 یې لوریانې وې اوس یې 3 زامن شو یوې لور ته او هغې کې علیزه نه اوس زوها جوړه شوه تاسو به ګورئ په امریکا کې اور لګېده یو ښار یې بالکل په خپل لپیټ کې رانیولې څوک چې ځان ته د دې دنیا سوپر پاور وایي د هغه اور په مړ کېدو باندې نه پیږي او دغه اور دوی وایي چې د یو مرغۍ نه لګېدلی دی او دا د دغې مرغۍ ذکر خو هم 1400 کاله مخکې شوی دی هغه د دجال خبره کېږي نو دجال هم تاسو ته دې وخت کې په دې دنیا کې هم ښکاري او په پاکستان کې هم د جالیت ذهن والا خلک ورته ښکاري چې هغوی نور اسم نه مني نو هغه خلک هم شته دي نو دغه
څو خبرې مو کولې مونږ خو ورته مبارکي وایو چې خدای عزت زوی ورکړه دلته کې خو لکه لور ته هم لکه زموږ په دې معاشره کې چې کوم دی هغه شانتې کتنه نه کېږي خو دا د قدرت کار دی دې کې نه د والدینو کار دی نه پکې دغه کس کار دی هغه اوس ټینشن کې دی نو چې د خلکو سره دا ملاوېدل دا مداوېدل یکدم د جینۍ نه هلکه او عمر کافي دی ولې چې 15 سال نه خو به برابر عمر وي که نه نو داسې کېږي خو دې وخت کې چې کوم دی 10 ورځې وشوې چې دا واقعه په چارسده کې مخې ته راغلی